شپږم اولادي څه علم 20 حصې دي 27 حصې دي. دغې دنیا ته امام ظهوره پورې پروردګار سره 2 حصې علم ورکړی دی. څه کله مولا ظهور وکړي هغه 25 حصې علم به یا ځان سره راوړي. څه کله 2 حصو علم دومره ترقي کړي دی نو بیا به 25 حصې علم څه کله مولا راشي څومره ترقي به وکړي. وشوه بیا دغه د ترقۍ انتها دی. ځکه یهی که نه ځنه روایتو کې شته که نه څه کله امام ظهور وکړي ډېر زیات شونه به کار پرېږدي یا مو ځنه خلکو مخکې زمانې کې به موږ ته دا ویله سیاره وسپنه به ولی شي ختم به شي لهذا د هتیار به کار نه کوي یا به مثلا ډېر نور زیات شونه دغه به کار پرېږدي. نه دا مطلب نه دی چې امام علیه صلات وسلام ظهور وکړي نه دا به معجزې شکل کې دغه شونه ختم شي. نه امام څه ظهور وکړي هغه به دومره ترقي یافته شونه راوړي چې دغه شی ضرورت به ختم شي. مثلا فرض وکړه مخکې مو تاسو نیکو څپلۍ به کولي آیا اوس کومه دی څپلۍ ختمې شوي یعنې ورکې شوي اور یې وخوځو څه وشولو یعنې اوس یې ضرورت ختم شولو چونکې استملاوي نه امام به دومره ترقي یافته شونه راوړي چې د ایمو والا کوم نن سبا موږ زمانې څه کوم شونه دي دینه به ډېر زیات ترقي یافته وي دغه شی ضرورت به ختم شي. دینه زیات ترقي یافته شونه به بیا استملاوي.